بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، دا زه د دوی په دې 2 میاشتو کې چې کوم دی نو دا درېیمه ده ویډیو ده چې زه کوم. 2 پیرې کور ته ورغلو، خو ورځوي ګیا یې چې پخ کړې وه، وي سودا نشته. نو ما ورته وی راشئ او تحریک لبیک لخوا د ډاکټر محمد شفیق صاحب لخوا دغه شانتي یو شمېر غریبانانو سره چې کوم دی نو کومک روان دی. خپلو کتونکو ته دا ویم، دا څادر چې کوم دی دا ګرم څادر، دا ځان سره ونیسه. دا اورې دا څادر به بیا چې دا چې کوم دی ته وګوره، دا ځان سره ونیسه. دا ګرم څادر وي ښه. دې څادر ته دا نه دی، دا ترپال دی. دا مې چې کوم دی نو دلته دا نوي بوټان تحریک لبیک د طرف نه وګوره، دا نوي بوټان ښه. دا چې کوم دی نو دا د دې دغه نورو خویندو دپاره، د زنانو دپاره دا چې کوم دی نو کاکې دا ونیسه. شاباس، ستا لپاره سمې نوې چپړې. دا کتونکو دا بوټان چې تاسو وینئ که نه، دا بالکل نوي دي ښه، دا استعمال شوي دي نه. دا لبیک کارکنانو چې کوم دی دا وګورئ جي دا ښه. په دې ګوتۍ کې چې کوم دی کتونکو د ماشومانو لپاره بسکټ، چینی، روجې، مساله او ورسره نور سیزونه چې کوم دی دې کې شته. په دې بوجۍ کې چې کوم دی نو دا موله اوړه ورکړل، دی وی چې د اوړو تکلیف دی. او دا چې کوم دی نو دا یو ټیمګي غوړي چې کوم دی نو دا هم دی له ورکړل. لبیک والا ته به خصوصي دعا کوي. ښه څه په دې موقع باندې بس زمونږ هېڅ وس نه کېږي او په ډېر زیات بېوسه وي. او دا یو ورور مې بس دا هم بیمار شو. اوس شکر دی لږه ګزاریا شوې ده، خو کار مار نشي کولی. اوس هم پکې چکر راځي. هغه ورځ یې را سره ډېر باس وکړو، بس بیا زما ډېر زیات خفه و چې دې مونږ سره اسیم وینو. بس لکه دا زما د سر څادر دی. او سودا مودا نه وه؟ بالکل بالکل نه وه. نو ځکه مونږ رالو ستا پورې. اوس خو ګرمې کپړې څادر هر څه ته میلو شو که نه؟ جي دویم ځل لیبل مې هم درکړی دي، لوښي مې هم درکړي وي. راکړي دي. لبیک والا ته دعا کوي. ښه ښه کتونکو، د رشکې خبره انشاءالله ما سره یو خور واده کړې ده، دله به هغه رشکه جوړو او دی چې په هغه رشکه باندې مزدوري شروع کړي نو انشاءالله چې دغه مسله هم حل شي. دی به کور کې کار هم کوي. خو 4 لکو روپو ضرورت دی ورته. د ده نکاح مهر دی، یعنې هغه ترې اخلي. دنه ښځه تلې ده، 4 بچي دي ورته. دا یو بچی مشره ده، 2 بچي معذوران دي، 3 خویندې په کور کې معذوره دي او بوډۍ مور ده. نو ډېر زیات تکلیف کېږي. داسې ده که نه؟ بالکل لازمن او تکلیف تر نه وغي خامخا مخر غواړي، زور لګي وي چې دا ته مونږ واخلي. نو بس څوک مونږ متوي ما خو ته ویل لکه ما ته وی زتا علماء ما ورته ما ولي سره زره مخر در کوم خو پر رضا باندې خو کور نه بد. بالکل دا غي وخت خدا د 4 لک روپې دي کنه. بالکل 4 لک 4.5 لک روپې غواړي. ته ولې ټینشن ماخله مړه د خور دی وی بیا را سره جګړه کړې و؟ والله بس زمونږ بعضې نیم وخت کې دماغ دغه شي خبره وانلو. دی ما ته وي تا خلک ورته وي دې چرس کې لکه ما چې پرېښي دي، بس ما چې یو شی پرېښوسته، ما دا ګیره پرېښوسته، زه ولې واپس دوباره کوم یم؟ نو لکه ما په دغې باندې ما له قار راشي، خلک وایي ته واپس هم هغه نشې کې. زه ورته یم راځه قرآن را سره راواله، ما ته بله ورځ مور وي نو ما مونږ هم ګناهګار یې، همې اوس پر قرآن راوالم چې بس ما پرېښي دي، بس پرې مې خوسته درسه نشې نه کوم، بس نه کوم. شکر دی الحمدلله. راته معذوره خویندې دي. بالکل بس درته معذوره بچي دي. بالکل دا کور سخت ده. دا سیزونه چېرته میلو شو په دې خو خوشحاله که؟ بالکل ولې نه ډېر زیات پې خوشحاله ضرورت یو. بالکل او چې رشکه ټیپ کړو انشاءالله بیا خو مزدوري انشاءالله که خیر بیا ولې مزدوري به نه کوم. زه خو داسې یم ځان له مزدوري ګورم. والله چې 3-4 کسانو ته مې ویلې یم، ګاډي ډرایور هم یم د موټر پلین کوچ او شوګر دی. 3-4 کسانو ته مې د ګاډو مې ویلې ما چل راله غم راله وکې مې انشاءالله. ټینشن منلې دا د الله امتحان یو، دا ډېر غټ امتحان دی چې دا خویندې زموږ نه چې څومره د وسه کېږي نه هغه به مونږ کوو. انشاءالله صحیح ده. بالکل. او دا لبیک د طرف نه او ډاکټر شفیق صاحب د طرف نه چې کوم دی نو دا هر سر ته میلاویږي. الله دې هغوی خوشحاله او آباد ساتي. دا دومره مستحق خلقه دي، دومره ضرورتمند خلقه دي. هغه ورځ لاړم په کور کې ګیا پخ کړې وه په کټوۍ کې. هغه ګیا ما کتلې وه، تاسو ته مې ښودلې وه. د هغې نه پس هم بیا دوی سره چا رابطه ونه کړله. نو کتونکو په دې باندې زما 1 نمبر دی
کو چرې تاسو دوی سره مدد وکړو په دې 4 لکه روپۍ کې دوی ته به یې داسې ورته به یې وشمېرم ګینې مخکې ویډیو کې د دې نمبر هم شته خو ضرور ورسره تعاون وکړئ ضرور ورسره مرسته وکړئ ډېر انتخابي ضرورتمند دي اوس یې راته وي کور کې خو څه نشته دی او ختم شو ولې چې نفر ډېر دی 3 د دې معذوره خویندې دي هم خوراک کوي 4 د ده بچي دي دې وخت کې ماشومان چې کوم دي نو په بیمارو کې دي دغه چې کومه ده خدمت کوي کپړې یې وینځي او په هغې چې کوم دی نو دا ټول ساتي د مزدوري نشته بوډۍ مور یې ده نو ضرور ورسره مرسته وکړئ ډېره مننه